د ملت پاله ګوند قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو وایي چې د نښمې مایي په پیښه کې کم تنان ککړ وي او په الغو تلغو کې ریاست سره قوي شواهد موجود وي نو باید چې هغه دې ونه بخښلی شي او کم تنان چې په پلټنو کې بېګناه ثابت شوي وي هغه دې خوشي کړی شي. دا خبرې هغه د بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی د مور بیبي د وفات وروستو د جنازې په مهال په عمرزو کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نښمه مایي د عمران خان د غبن په کیس کې د نیولو وروستو د پی ټی آی کارکونانو په عمل کې په سرکاري او پوجي ودانو ورونه اچولي وو چې اوس یې په ضد کاروایي روانه ده. ښاغلی آفتاب احمد خان شیرپو وویل چې د ریاست ریټ چیلنج کول د بغاوت په زمره کې راځي او پکار ده چې د دغه تنانو احتساب وشي. ما په خیال په دې کې کوشش دا پکار دی او عمر بختیار صاحب او خالد بختیار صاحب والد صاحب وفات باندې ډېر خفګان دی او الله تعالی دې هغه وبخي. دا کوم سلسله چې روانه ده کې اوس وخت پکې تیر شو چانبین کول پکار دی چې څوک پکې چا باندې هغه شواهدي وي هغه کول پکار دی او نور چې څوک همدا سي پاګې کې نیولې شوی دي نو دا کوي کیسونو ما شانت پاګې باندې غور کول پکار دی ځکه چې دا څه خو کله پورې ودا داسې هغه کیږي نو اوس ډېر ورو شوی دي سره پکار دي چې کوم شهادتونه دي هغه مطابق کار وکړي. آفتاب احمد خان شیرپو د وړاندې کړي شوی کلیز بجټ پړویل چې په ملک کې بد معاشي حالت د تحریک انصاف لوجې دي چې د ایم اف سره تړونونه مات کړي دي او دا به خلص سمي خوري کله چې د ایم اف نه قرضې ترلاسه شي. یو شانتي برابر په بنیاد باندې کول پکار دي کو هغه کسان چې کم پاره کې ملوث نو دا غوي یو پوزیشن دی چې څوک پکې ملوث نو دا بل پوزیشن دی نو بجټ حواله سره بخان د تنخواه دار طبقه لپاره د 1 نه 16 پورې 35% او 16 نه بره چې دی 30% او پنشن والا غم نه دا یو لوی خبره ده. نور بجټ چې کم دی کې اوس دا یو رومنه مرحله ده سو پورې چې ایم اف والا مسله حل شوی دي حالات پاغه پورې همدغه شانتي نو د دې لپاره کوشش وکړي چې ایم اف پروګرام کې واپس داخل شو. آفتاب احمد خان شیرپو د خبرې د عمرزو بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی د مور بیبي د وفات وروسته کړې دي. د عمر بختیار خان او خالد بختیار خان عمرزی د والدې دعا د هغه په حجره عمرزو کې کول کیږي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400